یو ظالم بادشاہ نمرود دا هغه بادشاہی وه. دا نمرود هم لکه دا موسی علیہ السلام د زمانې د فرعون په شان د خدای دعوی کړی و او لویه بادشاهي یې وه. نو سترګې په داسې قوم کې وغړولې چې ټول کفر شرک و په قوم کې چا به د بوتانو سجدې کولې او چا به انور ته سجدې کولې او چا به سپومې ته سجدې کولې او چا به ستورو ته سجدې کولې. او علما لیکي چې د نمرود بادشاه یو خوب لیدی و. د هغه خوب تعبیر ول خپلو نجومیانو کاهنانو وستا په دې قوم کې به یو هلک پیدا کېږي ابه کوشش کوي چې ستا دین بدل کړي او ستا له دین نه به ویزاري او ستا خدایي به هم نه مني او تا سره به مقابله کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. قرآن شریف کې الله په ډېرو سورتونو کې د ذکر کړی دی. په یو سورت کې نه تقریبا غالبا 15 سورتونو کې د ابراهیم علیه السلام ذکر شوی دی. 3 کرته الله ذکر د کړی او په ټولو پیغمبرانو کې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دې د لوی درجې پیغمبر دی. د پیغمبرانو چې کومې درجې علماء لیکلي دي دې دویمه درجه کې راځي. نبی علیه السلام پسې بیا دویمه درجه کې د مرتبه ده. ابو الانبیاء ورته وایي د پیغمبرانو پلار او نیکه. تقریبا 4,000 پیغمبران الله د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې پیدا کړي. ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار او نبی علیه السلام په خپله وایي چې ابراهیم علیه السلام زما پلار دی زما نیکه دی. جد یې ورته ویلی دی خپل نیکه. نبی علیہ السلام مبارک چې کله بر اسمانونو ته لاړ نو د بعضې پیغمبرانو سره ملاقات وشو. نو په 9م اسمان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. جبریل علیه السلام ورته وی دا ابراهیم علیه السلام دی په ده سلام واچوه. نو رسول الله مبارک په سلام واچو او ته په جواب کې وی وی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. وی هرکلی دی باغ صالح پیغمبر نبی علیہ السلام ته وی او زما په صالح زوی دی هرکلی او سلام علیکم او په خیر علی وی. نو پیغمبر علیہ السلام ته ابن الصالح صالح او پاک نیک زوی وی او نیک او پاک پیغمبر ورته. او نبی علیہ السلام به په دې فخر کو چې زه د خپل نیکه ابراهیم علیہ السلام دعا یم. ابراهیم علیہ السلام چې بیت الله جوړ کړ د الله نه سوال کړی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خدای ستا دا کورم جوړ کړ اول خو د عبادت ته مونږ قبول کا. د عبادت نه پس بل اول دا دعا کې چې خدای د عبادت قبول کا او د هغې نه پس بیا وی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خدای هم دلته د دې قوم نه یو پیغمبر پیدا کی چې دې خلکو ته ستا کتاب خی او حکمت ورته خی او په هغې یې پوهی او د باطن صفایی وله راولي. د پیغمبر دعا یې کړې ده چې خدای دلته یو پیغمبر پیدا کا. نو نبی علیہ السلام فرمایي وی د خپل پلار د ابراهیم دعا یمه چې کومه دعا یې کړې وه هغه الله زما په حق کې قبوله کړې. دریم د ابراهیم علیہ السلام خاصیت دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي
وی ما تا اللہ پیغمبرانو خول وی موسیٰ علیہ السلام دا پلان کی پشانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام دا فلان کی پشانتے ہو، او ابراہیم علیہ السلام چے دے اسنگاو وی انظروا الى صاحبکم، بخاری شریف کے رازی وی اغا زماو دا اغا یو شکل دے، وی ما تو گورے وی دقا سے شکل دے ابراہیم علیہ السلام نو دے بل خاصیت دے کہ دا حضور پاک شکل او د ابراہیم علیہ السلام شکل دا تقریباً یو بل سر برابر. نور امرونو ډیر خاصیتونه دي. ډیر خاصیتونه دي د ابراهیم علیه السلام په پیغمبرانو کې. میلمستیا پکې ډیره زیاته وه. ابو الزیفان ورته وایي چې زه به ډېر زیات میلمانه پالل او د دنیا میلمانه به راتلل، ابراهیم علیه السلام به میلمستیا کول. دې پیدا په کوم ځای کې دی؟ نو عراق کې یو لوی ښار و بابل ورته وایي. په هغې ښار بابل کې یو کلی و، د هغې کلي نوم کوسا دی، په سې سره کاف واو او سې غونډوندی یې او د پاسه پیلیف پاغه کلی کې دی پیدا شوی او چې په کومه علاقه کې پیدا شو په دغه وخت کې یو ظالم بادشاه نمرود د هغه بادشاهي وه. دا نمرود هم لکه د موسی علیه السلام د زمانې د فرعون په شان د خدای دعوی کړی و او لویه بادشاهي یې وه. نو سترګې په داسې قوم کې وغړولې چې ټول کفر شرک و پا قوم کې چا به د بوتانو سجدې کولې او چا به انور ته سجدې کولې او چا به سپومې ته سجدې کولې او چا به ستورو ته سجدې کولې. او علما لیکي چې د نمرود بادشاه یو خوب لیدی و. د هغه خوب تعبیر ول خپلو نجومیانو کاهنانو وستا په دې قوم کې به یو هلک پیدا کېږي، ابه کوشش کوي چې ستا دین بدل کړي او ستا له دین نه به ویزارئ او ستا خدایي به هم نه مني او تا سره به مقابله کوي. وی څوک هم وی دې کال کې پیدا کېږي، دا موجوده کال چې دی دا هلک به دې کال کې پیدا کېږي. نو فیصله په دې وکړه چې په دې اعلان وکړه خلکو ته چې په دې کال کې به بالکل بچي نه راوړی او که دا چا بچی پیدا شو که جینۍ وي نو غږ به ورته نه کوو کاله کي نو حلاله وبیوله. لکه څنګه چې فرعون خوب لیدلی و د موسی علیه السلام په حق کې او بیا فیصله کړې و چې بني اسرائیلو کې کوم هلکان دي دا وجرې او چې کومې جینکۍ دي دا جمدی پرېږدی. دقسې فیصله ده مو کړه. خلکو ته اعلان وکړه چې دې کال کې به بچي نه راوړی. بچی خو د انسان په اختیار کې نه، دا خو د الله خوښه ده. نو بچی پکې پیدا شو، ډیر ماشومان یې هم وجل او ابراهیم علیه السلام چې پیدا شو ډیره موده خو یې مور خبره پټه کړې وه، خو د هر چا نه به یې پټه کې خاوند نه خو نشي پټېدی. خبره یې ښکاره کړه. علما لیکي چې د ښار نه بار یو غار کې به یې پټ ساته او په هغې کې به یې د ابراهیم علیه السلام تربیت کو. لوی به دی لوی که چې په ښه بده پیشو نو دل الله په زړه کې هدایت اچولی. الله قرآن شریف کې فرمایي چې لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، وی مونږ له دله په ماشوموالي کې په زړه کې هدایت ورکړی، نیغه لاره مو ورته ښولې وه او وکنا به عالمین، مونږ ته پته وه، مونږ پې خبر و چې ده کې دا صلاحیت شته. الله یعلم حیث یجعل رسالته. ابو جهل به وی مشر زیم او پیغمبری محمد ته ملو شو صلی الله علیه وسلم، سردار زیم او دی پیغمبر شو. الله فرمائی الله یعلم حیث یجعل رسالته. الله وی دا ما ته پته لگی چې کم وجود د پیغمبر قابل دی او کم قابل نه دی. یو زمیدار چې تخم کری په ځمکه کې هغه ته پته لگی چې دا د غنمو د کروندې قابله ده، دا د غنم زرغونی او دا د غنمو د کروندې قابله نه ده.
نو پشاړه ځمکه کې خو زمیندار تخم نه غورځوي. نو الله ته پته ده چې دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی او دا د پیغمبرۍ قابل نه دی، او دا د اولی نمبر پیغمبرۍ قابل دی او دا د دویمې درجې د پیغمبرۍ قابل دی. نو ابراهیم علیه السلام متعلق الله فرمایي چې ماشوموالي کې مولا هدایت ورکړی وکنا به عالمین، او مونږ ته پته وه چې دی د دې خبرې قابل دی. چې سترګې غلی سوی اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، وی دا بوتان هم جوړ کړی دی، دا د کاڼو مورتې او د کاڼو شکلونه، دا څه شی دی چې تاسو د دې عبادت کوئ؟ دا ولې کوئ؟ هغوی ورته وایي وجدنا آبانا لها عابدین، مونږ پلاران هم دغسې ولیدلي، پلار به هم د دې بوتانو عبادت کوو او نیکونو هم د دې بوتانو عبادت کړی دی او ترونو هم کړی دی، نو مونږ ځکه کوو. وی تاسو او ستاسو پلاران ټول ګمراهان یې، بت ته څوک سجدې کوي، تاسو په خپل لاس باندې د کاڼي نه یو شی جوړ کو، دا تاسو له نه فایده در کولی شي نه د نه ضرر خوا کولی شي. د کاڼي بوته ورته رام رام کوي، د دې هندوانو نه قمقل قوم بل نشته، دا ډېر قمقل دی. په خپل لاس به کاڼي اتراشي، په خپل لاس، او شکل به وله جوړ کړي، پوز او بوګونه او سترګې به وله جوړې کړي او هغې ته به سجدې کوي، د چا نه به زامن غواړي، او څوک یې مقرر کړي چې دا باران والا خدای دی، او څوک یې مقرر کړي چې دا د بیمارۍ لرکولو والا خدای دی، او دا په تجارت کې د ګټې والا خدای دی، او جوړ کړي په خپلو لاسونو دي قمقل. نو دا بت پرست خلق ډېر قمقل قوم دی، دا بې وقوفان دی. نو ابراهیم علیه السلام و دی تاسو ډېر قمقل قوم یا ګمراهان، او ستاسو پلاران او نیکونه هم ډېر قمقل قوم و چې هغه ذات چې دا کائنات اسمانونه ځمکې پیدا کړي دي او ډوډۍ درکوي، عزت او مرګ او ژوند د چا په لاس کې دی، هم پرېښی دی او د مخلوق عبادت کوي. ستوري او که چا د ستوري عبادت کو، هلکه ستاسو دا خدای دی، دې ته به سجدې کو. داسې تپوس غوندې په شکل کې چې ستوري غیب شو، مړه هغه خدایان هم څه شو، زما خو غیب والا خدایان نه خوښېږي، سپومۍ راوخته. هلکه هذا ربي هذا ربي استفهام دی، دا رب دی څه؟ دې ته خدای وایه چې سپومۍ پرېوته وي څه شوه خدای؟ نور راوخته لکه دا جوړ ستاسو لوی رب دی څه؟ رڼا ډېره تېزه ده چې ماښام پرېوت مړوي چې د چا رڼا ختمیږي هغه ته عبادت نه کوم. زما هغه رب دی، هغه ذات دی چې د هغه رڼاګانې نه ختمیږي. پلار به بوتان جوړو، مور نه تپوس وکړه بیبي رب دې څوک دی؟ وی ستا پلار. وی زما د پلار رب څوک دی؟ وی نمرود. وی د نمرود رب څوک دی؟ وی چپ مخکې لاړ نشي، څپېړه د نه وباسه. پلار ته یې لوی دا ابراهیم خدا دا خبرې کوي، دې خو زمونږ د خدایانو پسې هم بد رد وی، او د انور او سپومۍ او ستورو چې څوک عبادت کوي هغې پسې هم بد او رد وی، او زمونږ نمرود هم خدای نه مني. ګورې غم پېښ نشي راته، سیړې ونه رسي بادشاه ته، وی به چې دا تاسو لوی کړی دا ګوتې نه ونیو نیغ ماشوم د نمرود دی ورساو. وی زمونږ دا بچې دا، او دا ابراهیم علیه السلام پلار دا د بادشاه په دربار کې د ډېرو مقربینو نو نږدې انسان و د مشورې. وی زما دا بچې داسې ګډې وړې خبرې کوي، یاره ویله مې غواړي چې وی بادشاه سلامه ستا خوښه ده کې وج دې مړی کړي، هسې نه سبا پې مونږ راونه نیسې. وی نه ماشوم دې خلک وایي چې ماشومان وجني، پرېږده ځه ټیک بشي، نصیحت ورته کوه. ریوست قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ د پلار نوم آزر ذکر کړی دی، اذ قال لأبیه آزر. او نور علماء کرام لیکي چې آزر اترو خپل پلار نوم تاریخ او تاریخ، او څوک وایي نه دا یو شی د تاریخ خپل نوم آزر لقب دی. قرآن شریف کې الله پلار ذکر کړی دی، چې څوک وایي د اترو نو خلک کاکا ته او تره ته هم بابا وایي، خو نه داسې به وواو چې آزر یې د پلار لقب او نوم یې تاریخ. یو ځل ورته د پلار چې به یې بوتان جوړول،
پلار یوازې د بوتانو عبادت گزار نو، عبادت د بوتانو ډانچې به جوړول، تماثیل ورته وایي. اعلی بوت به جوړ که خلکو به د هغې ډیزاینونه بیا تیارو. نو دې به یې ځان سره کېناو چې د هغه بوتانو به یې ښکلول او د هغې سجدې به یې کولې. دې به یې ځان سره کېناو چې د شوق او مینه پیدا شي. نو یو ځل ورته پلار وی راشه که نه بچې دا بوت مې جوړ که د هغې خپله منډی وه د بوتانو د خرڅولو، دا یو څه که نه په منډی کې خرڅ که، وره خدای خرڅوي. عجیبه خبره ده، دومره قمقل قوم ده. اوس هم د هندوان په ډېرو پیسو باندې دا بوتان اخلي. نو هغې والا ښه مزېدار په اعلی کپړو کې او په مالوچو کې نغښتې و. نو ده د پلار په مخ کې اوچت که په اوږې کې ایښوده، او چې د کور نه یې بار وویسته نو په خپه کې یې وله پړی واچو او ځمکې له یې راوبارو او یو څو لتې یې ترې وویستې. ته څنګه خدای؟ او خپه کې یې پړی واچو او بازار کې یې راښکه او اواز به یې دا کو، وی څوک دی چې هغه شی ما نه والي چې فایده نه ورکوي او تاوان ورکوي؟ ګوره خلکو رامنډه کړې، داسې کې خدای دې زمونږ پې پورې پړی تړلی دی ورالی راکاږي. روچک پې که ها دا خو دې غټه بیادبي وکړه، زمونږ خدای راکاږي. ابراهیم علیه السلام به وی چې دې ما نه ځان نشي خلاصولی چې زه یې راکاږم او د دې ځمکې نه ځان نشي بچ کولی. ظالمانو تاسو له به څه خیر درکړي. مالک د خیر او د شر هغه ذات دی چې هغه ته د چا وس او د چا لاس او د چا بدماشي نشي رسېدی. خلکو بیا پلار ته به استاد وی خدا چل کوي. نو د ابراهیم علیه السلام او د پلار جګړه جوړه شي. چې جګړه جوړه شوې نو پلار ورته وی سم شه، او که سم نه شوې نو ګورې په کاڼو به دې ولم، سنګسار به دې کم. وی بابا هر څه چې دې کې خو زه تا ته هدایت لاره درته نیغه ښیم او زما دا لاره ومنه، د خدای د عذاب نه ګورې ځان بچ که، او که زما په لاره لا نړې نو خدای به دله داسې عذاب درکړي چې ګورې دا بې چا علم نه ورکړی. وی زما د کوره وځه، وی زه ووتم ستا د کوره او تر هغې پورې به زه د الله په دربار کې تا له دعاګانې کوم د هدایت چې تر څو خدای نه منع کړي. قرآن شریف کې الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام به پلار له دعا غوښتله، وما كان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه. دی ورسره وعده کړې وه چې تر څو خدای نه منع کړي بخښنه به درنه غواړم، نو بخښنه یې غوښته. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. چې کله ورته پته ولګېده الله ورته وی نه دا کافر دی مشرک دی دعا وله مه کوه، نو بیا دعا بنده کړه. ابراهیم علیه السلام لأواه د خدای نه ډېر یریدونکی و او حلیم ډېر زیات صابر و، صبر پکې زیات او په زړه کې د خدای یره ډېره زیاته و. رولو لویږي او اختلافات زیاتیږي، جګړې زیاتیږي او خلکو ته هم پته لګي. ټول قوم په یو طرف ته، یو ابراهیم علیه السلام په بل طرف. په ټول قوم کې ورسره صرف او صرف دوه ملګري دي. یو یې ورواره د حضرت لوط علیه السلام، ده له خدای وروستو پیغمبري ورکړې، او یو یې د تره لور ده چې هغه د ده بیبیم د حضرت ساره علیه السلام، د بیبي و ساره او بیا پې نکاح او مخکې د تره لور وه. دا دوه کسان د ده برګري و، باقي ټوله قبیله قوم مخالف. حکومت سرکاري مذهب بت پرستی، د خلک د بوتانو عبادت کوي، په چوکونو هم بوتان لګېدلي دي او په بازارونو کې هم دي او په کورونو کې هم دي، او ځای په ځای خلک لګیا یې د بوتانو نه غوښتل کوي او مندرونه دي. ما په تېره جمعه تاسو ته یو خبره کړې وه که یاد مو وي. د څه چل جوړ که قوم یې میلې ته ته ده ورته څه چل جوړ که، هغه بوتان یې وله ټول مات کړل. د اعلانونه تېره جمعه مې درته ویلي چې زه بیمار یم، یا قوم راغې ټول بوتان یې ډکرې ډکرې پراته وو. نمرود ته خبره ورسېدل، هغه راوغوښت دربار ته
وی دا ابودمم دا خدایان دی ولی وجلی دی وی دا خوا مشر وجلی چې دا تبرګې له چا پوګه کې وی ځان دی خبرې شروع شوې دی چې دربار تلاول ورتنو دی نیغ ورغی نو د نمرود دربار ته چې بسوک تل سجده به لګوله د سجده ونکړه او ته وی دا ماته سجده ولې ونکړله د شاهي آداب و خلاف ورزي دی ولې وکړه وی سجده ضرب هغه ذات ته کوم چې هغه د کائناتو خالق او رب وی رب خو زه وی ته خو رب نه زما رب هغه ذات ته چې دا ټول مخلوق پیدا کړي دا ځمکه اسمانونه او ارض پیدا کړي دي ژوند او مرګ د هغه په اختیار کې دی هغه ته رب وایي نمرود ورته وایي ژوند او مرګ خو زما په اختیار کې دی وی ته څنګه ژوند او مرګ کې وی اوس به درته وښیم اډاره وکوي چې کم سړی د 500 په کوټه کې پروت دی راولی هغه یې راوسته وی ګوره دا خو مري ګنټه پس د پانسي ده دی مړ دی یو ګنټه پس او دا دی ما بری کوي ده کورته دله مې جون ورکو او یو روغ سړی په بازار کې رونیوه وی دی پانسي کې هغه یې مړ کو وی دغه مې جمدی مړ کو هغه مړ مې خلاص که اوس بې وقوف دی بې وقوف په دې دی چې مړ جمدی کول دې ته نه و چې دا کم د پانسي که دا را جمدی که ځه ابراهیم علیه السلام ورته وی خطا دا چلو یو وی خذ ما خدای خو یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وی دا ما خدای خو را دی مشرق نه نور راخیږي ځکه نه که زور دی تیره دی بل طرف نه راخیږي فبهت الذي كفر بس دقه ځای کې هغه حیران شو چې واقعي دا کار خو زه نشم کوی او ته وجل او مړه کول کې ته به ستا نه مخکې دا خلک چا وجل چې ته لا پیدا هم نه وې او ستا نه مخکې دا خلک چا جمدي کړي چا پیدا کړي دي دا خو الله کړي بس نمرود پوه شو چې دا سړی زما نه مني او دې ما ته اوس انقلاب راولي بس فورا دې دستخط وکړي دله سزا ورکې خو داسې سزا وله ورکې چې په مخ د ځمکه داسې سزا چاته نه ملو شوې حرقوه وانصروا آلهتکم داسې فیصله وکړه وی دې په اور سوځو او یې د خپلو خدایانو نه مې امدادونه پکې وغواړئ چې دې کوم خدایان نه مني او اور بل کې او ښه مضبوط غرغنډه اور بل کې او دې رونیسئ پکې ورغورځئ زموږ علماو لیکلي مفسرینو اور یې بل که یو میاشتې اور له خشاکونه راچلول او خلکو چې به د چا څه کار نه کېده نو منښته به یې کوله وی که دا کار مې وشو نو زه به یو ګېډۍ خشاک راوړم د ابراهیم د سوځولو دپاره او که دا زوی مې جوړ شو نو یو ګېډۍ خشاک به راوړم دنیا یې نښتې ده او خشاکونه راچلیږي او یو لوی میدان دی د شاهي محل په خوا کې او هغې کې داسې ځای کې وکړه چې ده وله ځان له یو بلډینګ جوړ کړو چې دې پکې د هغه د ننداره وکړم او تماشه وکړم او دنیا وله راغوښتې ده چې خلک تماشه وکړي چې د ده هیبت قایم شي چې بیا د نمرود د خدایه نه څوک انکار ونه کړي چې اور یې بل که نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی هر بدبخته پکې خپل حصه اخیستې ده دا کربوړی نه دی دا چرمخکی نه ګورې بعضې خلک دا چرمخکی یادوي زموږ اصل کې په اردو تفسیرونو کې چپ کلی لیکلې ده اردو تفسیرونو کې نو اردو مفسرین او کربوړی به هلته معلوم به ورته نو دا چپ کلی دا لفظ یې لیکلی دی نور هغه شی چې دا مونږ دا سور سرکه چې ورته مونږ وایو په دې جاړو کې او په دې غنو کې او په دې شپولونو کې منډې وای د دې چرمخکی په شکل ده خو دا چرمخکی لږه پلنه د منډه نشي وایلی او هغه لږه غونډی غوندې د منډه ویلی شي او د هغې سور سر دی هغه ډېره زیاته تیزه منډه وای او د هغې خاصیت دا دی چې اکثر د میخې او د غوا غولانځې ته ځان وررسوي د میخې او د غوا غولانځ باندې چک لګوي د هغې نه پیس کي دا د هغې خاصیت نو دا سپیره دې به څه چل کو دې به ورته لرې ناستو پوکې به یې ورکو چې دا ور ښه بلې شي ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي چې دغه سور سرک دې ولیږه نو په ړومبي ځل پرې غذار کوه چې دا مړ شي په ړومبي ځل غذار کې ثواب زیات دی په دویم کې د هغې نه کم په دریم کې د هغې نه کم هر چا په کیسه واغېسته اور غرغنډه شو
ابراهیم علیه السلام د جیل نه راوست. اوس په پکې دی اچوي څنګه؟ ځکه چې دی ورچې خو ځان له خدای نه وردي، دوه څلور کسه به ورسره ځي چتی به نه خو دومره اور دی چې بره پې مارغم پر نه شي وت. وی شیطان د انسان په شکل راغی، هغه ورته چل وښو، یو ټال یې ورته وښو، عربی کې ورته منجنیق وایي. پخوا بادشاهانو چې په چا یو بل حمله کوله د توپې دپاره به یې دا شی استعمالو. د هغې شکل بدو لکه دا باڼیچغ نه چې دا ماشومان پې زانګي، څلور پري پکې ورتاویږي، دقسې شی به نو په دې ویښ کې به یې وله کاڼې تړلی او پړی به یې وله یو تړلی او بل به یې وله انډول کړی نو چې دا به یې تو کو دا به ښه تیز شو نو پړی به یې پرېښود نو دا کاڼې به لاړ هغه منځته به پرېوت. په دې به دوی یو بل سره جنګونه کول. د دې باقاعده ماهرینو د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په مقابله کې چې حجاج ابن یوسف راغی په بیت الله حمله کوله، دقه څیزونه یې ځای په ځای ښخ کړي نو کاڼي به یې په هغې کې نیول او په بیت الله د پاسه به یې د هغه ځای نه راغورځول. نو شیطان ورته چل وښوي داسې شی جوړ کړي، نو هغه ټال یې جوړ کړ، ابراهیم علیه السلام یې پکې وتړه او ټال اوس اوچتۍ کې دی اوچت کو او د اور میانځ ته یې ورغورځو نو ټال نه اوچتېږي، دی اوچتۍ او نه اوچتېږي. هلته فرشتې پروردګار ته لاړه، یا الله ستا په مخ د ځمکه واحد دا یو بنده دی چې تا یادوي، خدای بل څوک نشته. نو ټوله دنیا کفر ستا مشرکین دی او تا سره شریک بلی، خدای ستا یو بنده دی. الله دی وخت ستا مدد ته ډېر زیات محتاج دی، ډېره غټه غرغنده اور بل دی او خدای ورغورځوي. په دې نیکانو دا فرشتې خفه کېږي او دا فرشتې د نیکانو دعاګانې ګورې کوي او چې څوک د نیکانو دشمنان دي ظالمان دا فرشتې وله خیرې کوي. دا ظالمان خدای را نیسي خو لږ صبر او مهلت وله خدای ورکوي. نو فرشتو الله ته فریاد شروع که الله وی ښځه که تاسو یې څه مدد کولی شئ ورشه. بس خوشحاله شوې فرشتې. حضرت میکائیل علیه السلام فوراً ده ورسېد، ابراهیم علیه السلام ته وی زه د الله فرشته میکائیل مې نوم دی الله را لېږلی او ما د الله نه درخواست وکړو خو زما درخواست مشروط منظور کړی دی چې د ابراهیم نه تپوس وکړه که هغه وایي مدد وکړه نو وکړه که هغه نه ویلې نه به کې. وی ته ما سره څه مدد کولی شي؟ وی زه باد او باران زما په اختیار کې دی، اوس به باد راولم او دا اور به پې اوچت کړم او د نمرودیانو د دې قوم په دې کورونو کې به یې ورغورځوم، تا به بچ کم او هغوی به ټول سوځو او باران مې په اختیار کړی که خوښه یې اوس داسې باران راوورم چې دا اور پې مړ کړم. نو کوی چې باران راوورم دا اور مړ کړم او کوی چې دا هوا راولم او دا ارس اوچت کړم او دوی پې وسوځم. څنګه دې خوښه ده؟ ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي وی نه دا تا نه مدد نه غواړم، الله زما په حال باندې خبردار دی، د لوی رب نه مدد غواړم. بله فرشته راله وی مال یو الله یو اختیار را کړی دی. څه اختیار یې در کړی دی؟ وی مال یې دې اختیار را کړی چې د څاګانې وباسم، خو ما ته باید اجازت وغوښته. الله وی ورشه که هغه دنه مدد غواړي نو ورسره وکړه، که نه غواړي بیا مه کوه. نو که دې خوښه اجازت راکړه دا نمرودیان ټول په یو دم د لوس وجنه ته به پکې یو جمدې پاتې چې دا به ټول مري. که زمونږ غوندې معامله وه مونږ به وی چا به راونی که زمونږ مسله وه نو مونږ به وی شا به دا اور چته و دا کورونه وله وسوځوه. اخو ابراهیم دی علیه السلام وی نه پام کوه دا چل به نه کې، وی اور کې غورځېږي، وی الله زما په حال باندې خبردار دی، الله به مې مدد کوي. بله فرشته راځي بله چا نه مدد نه غواړي. بس فرشتو یو څو دا کار وکړه، بعضې فرشتې د انسان په حفاظت باندې مقررې دي. ویرسل علیکم حفظة، هغې هغه ټال کلک ونیو دا وس به وکړو ټال نه اوچتېږي، شیطان بیا د انسان په شکل نه اخلي. بابا تا چې کوم چل خولی اخو مو وکړه او ټال نه اوچتېږي،
دا بابا ورته وی شیطان وی زه راته یو چل خیم ورسې جینکۍ راولی پیغلې او سرونه والا سرتور کې او دلته لږه ګډا شروع کې دا به په خپله اوچت شي نو پیغلې جینکۍ راوستی او سرونه والا سرتور کړ او هغه ځای کې ګډا شروع کړه رقص نو ټال اوچت شو دا ولې نه اوچتېده تېر شو لا تدخل الملائکة بیتا فیه صورة او تماثیل چې په صورت تماثیل او کلبون چې په کم کور کې د زیروح تصویر پروتي هلته د رحمت فرشتې نه راځي ټي وي لګېدلې دي د رحمت فرشتې نه راځي یا په موبایل کې تصویرونه د ښځو ګورې نو د رحمت فرشتې نه راځي بلکې عام بې ضرورته تصویرونه د رحمت فرشتې بندی نو په کور کې د تصویرونه لګېدلي دي او د پلار د زنکدن دی یا ستا زنکدن دی نو د رحمت فرشتې چې نه سا خو به خامخا وباسي که نه نو کمې فرشتې به راځي د غضب او د قهر نو تصویر ښه دی که هغه د غضب فرشتې ښه دی زمونږ خلک بعضې معمولي ګناه د وجې نه په لوی غم او په مصیبت ځان مبتلا تال اوچت شو او چې وروې غورځو ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته ورپرېوت رب العالمین فوراً اور ته حکم کوي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخشا په ابراهیم علیه السلام خو سلام معنا معتدل داسې یخم نه چې تکلیف ولا د یخنۍ نه ورکې معتدل یخشا ځکه د سره صادر نشته بلستن کمبل وسره نشته شړی وسره نشته نو معتدله یخني پیدا کا چې د اور تو دته نه ور رسیږي خو چې ډېر یخ نشي چې د یخنۍ نه مو ته تکلیف نه حضرت جبریل علیه السلام فورا یو خشته ښکلې قالین راوړه او د اور په دا منځ کې ورته واچوه او چې دی یې ورغورځو نو جامې یې تیستې نو حضرت جبریل علیه السلام فوراً د جنت نه د ریخمو یو کمیس راوړه او ورته یې ور واغوسته اولی د جنت نه میوې راوړې لاس کې ورته مخکې کېښودې او د جنت د اوبو نه یې وله اوبه راوړې او لوښې ورته مخکې کېښود الله داسې کولی شي که نه شي کولی الله په دې قادر خدای په اور کې دننه ابراهیم علیه السلام ته اوبه را پیدا کړې بلکې بعضې علماوي خدای ورته دغلته چینه پیدا کړه بعیده نه ده چې لاول وله جبریل علیه السلام اوبه راوړي او بیا وله خدای دلته هم د چینې بندوبست کړي الله کولی شي تاسو نه لیدل په یو ساعت کې خدای چې دا سیلاب راوسته په دې دیر او په دې سوات کې دغه ځای کې بارانونه وشو څومره غټ غټ پلونه یې یوړل څومره علاقې تباه او برباد کړه او پنځه او شپږ چته بلډینګونه یې راوپرځول د خدای ډېر لوی زور او ډېر لوی طاقت تېرولو فرعون لګیا دی بر نه تماشه کوي د دې یو لور ده د هغه ځای نه تماشه کوي ابراهیم علیه السلام له آواز ورکړه وی دا څه چلو شوی الله زما حفاظت وکړه وی که زه ستا ملګری شم زما به هم خدای حفاظت وکړي وی بلکل وی را ټوپ که ستا به هم خدای حفاظت کوي نو بعضې مفسرین لیکلي چې هغې د هغه محل نه ټوپ ولګو ور ټوپ یې کوي ابراهیم علیه السلام خواته ځان ور ورسو هغه هم خدای په هغه اور کې محفوظه کړي اور مړ شو چې اور مړ شو ابراهیم علیه السلام ته روغ پاک جمدې سالم حج ته راووت بس نمرود خو پوه شو چې زما نور په ده باندې وس نه رسېږي که نور یې راټینګوم نو زه غر کېږم په خپله ورته یې زولی ونیوی ته بس مهرباني وکړه زما ستا نه کېږي زما وطن پرېږده وایي ټیک شوه دا خبره به دې ومنم نو ابراهیم علیه السلام وطن پرېښود او د عراق د بابل ښار نه را روان شو عبدالماجد دریابادي په خپل تفسیر ماجدي کې لیکلی دی وی دا د ابراهیم علیه السلام چې دا کم ښار و بابل وی ډېره زمانه دا نو بیا آثار قدیمه والا بیا پیدا که نو په 1922 عیسوي کې 1922 کې د امریکې او د برطانیې د آثار قدیمه یو وفد تللی و عراق ته نو هغې بیا ځان سره ټیم بوت او هغې کودۍ شروع کړه نو په 9 کاله کې کودۍ وکړه 9 کاله کې او هغه ټول ښار یې را څرګند که کوم چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې و
او د نمرود دارالخلافه وه او هغې په خپله لیکلي دي مې په خپله مشاهده کړې د تلې وی د فرات د دریاب او د بغداد په منځ کې دا ښار اوس هم شته او ګیر چاپېره ترې کندهار تو دی نور خلک ورته نه پرېږدي او چې څوک سیل له لاړ شي نو صرف هغه ورته ورپرېږدي نو د هغه ځای نه یې راوویست هجرت یې حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د خدای نه سوال کوي الله ورته خپلې نښې نښانې ښایي ده دا خبره وکړه د نمرود خبره وکړه وی زه جمدي کولی شم او مرګ زه پیدا کولی شم نو ابراهیم علیه السلام د الله نه بیا سوال وکړه دا خو نشا دم دعوه وکړه چې د ژوند ورکولی شم مرګ ورکولی شم خدایه ته مرګ خو ستا په لاس کې او ژوند ستا په لاس کې دی نو ما ته د مرګ او د ژوند یو مثال وښایه رب اریني کیف تحیی الموتى خدایه ما ته وښایه چې دا مړي ته څنګه جمدي کې الله ورته وویل لم تؤمن ولې ستا په دې خبره باور نشته تا ته پته نه لګي بلا ولې نه خدایه چې د ما په ایمان نه وي او باور مې نه وي بیا مې تپوس ولې کوو یقین مې پشته خو چې په سترګو ووینه ولکن لیطمئن قلبي هغه اخري درجې والا یقین مې لږ پیدا شي ځکه خلکو ته ویم چې الله جمدي کول او مړه کول کوي چې په سترګو ووینم نو بیا به زما خبره ډېره مؤثره شي اثر به پکې پیدا شي قرآن شریف کې الله فرمایي الله ورته فرمایل فخذ اربعة من الطير فصرهن الیک بې څلور مارغان راواله او ځان سره یې بلد کا او ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا نو د څلور مارغان راواغېسته او هغې یې لال کړل او هغې په ټوکیا باندې وټکول څلور واړه یې ګډ وډ کړل قیمې کړل او یې سرونه یې ځان سره ونیسه سرونه یې ځان سره ونیول او هغه قیمې راواغېسته څه په یو غر باندې څه په بل غر څه په بل څه په بل غر یې کېښودله وی ثم ادعهن اوس ورته اواز وکړئ یأتینک سعیا نو اواز یې ورته وکړو نو دا قیمه او دا غوښې به د هغې غر نه را جدا کېدلې راتلې به او دا هر سر پورې به خپله خپله غوښه او خپله خپله بڼه ټوټې ټوټې بڼې هغې یو ځای کېدلې څلور واړه مارغان پې خدای پاک ورته واپس جوړ کړ چې ستا ذهن کې راشي جمدي کول دې ته وایي دا نه یو سړی دی او د پانسیګاټ کې پروت دی او دې ورته وایي زما برې کړه دا مې جمدی دا څلور مارغان چې ما جمدي کړل داسې دې څوک ژوند ورکړي نورونو ژوند د عمر د چا په اختیار کې دی الله په اختیار کې باید سړی به په پانسۍ کې پروت وي الله به له څه بانه جوړه کړي راوبد او باید سړی به هېڅ بم پینی او په دې لاره به روانې او بس را پرېوبدي څه بانه به له جوړه کړي او ثابت یې وباسي نو د بابل ښار نه راووت نو تېره جمعه مې درته ویلي چې په لاره کې یو بل بادشاه په مصر کې یو ظالم بادشاه هغه به په لاره کې د ښکاریان کې نور یو ډېر پلیت او پلیت او چې خشته ښځه به وه او خشته جینۍ به وه به یې رانیوله ده سره حضرت ساره وه دا خو ډېره ښکلې وه خوبصورته وه نو د هغې پولیس والا د هغې فوج والا په دې نظر شو بادشاه ته یې وي دغسې یو سړی دی روان دی او هغه سره وی ورشئ رایوله نو ما درته تېره جمعه ویلي مې که چا سره به ښځه وه نو خاوند به یې وله وجه او که خور به وه نو خاوند ته به یې وله غږ نه کو وی دا دې سره وی دا مې دیني خور ده بویه تله چې بویه تله نو بادشاه تی مطالبه کوله د ګناه نو چې څنګه به تی مطالبه کوله نو بادشاه به فورا پالجو او را پرېبود لاس او پې به شل شو یاره وی دا جوړ ته نیکه بنیادمې او تا ته مې د ګناه اراده وکړم دا چې الله سره وشو ما معاف که بیا درته لاس ناچوم پرېږدم دی نو یې ښه ما معاف کړې نو بیا یې اراده وکړه نو بیا به را پرېوت درې ځله بادشاه بخاري شریف کې ګورې حدیث دی اراده وکړه او درې ځله به فالج و او دی به معاف کړ بس اخره کې دې تپوس وکړه ته څوک یې هلې ورته ټول زما خاوند ابراهیم یې نوم دی سپینګیری او د خدای پیغمبر دی دا کوم دی د عراق د بابل ښار څه کوې
ټوله قصه د نمرود د بادشاه ورته وکړه. نو دا بادشاه هم دا عراقي و او علما لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې رشته دار هم راته. نو بیبي هاجره څوک وي دی وینځه وه، څوک وي دی لور وه، دی ورته وبخله او ما سره پاتې شوې ده، تا سره نه پاتې کېږم. ما ته الله حکم د بیت المقدس کړی دی، ځال ته روان. نو بیت المقدس ته لاړ، ګډې چیلې ورسره دي. یو علاقه کې وادي القرا یو علاقه ده، په هغې تېرېده. نو خلق ورته وي یو ځای کې به خامخا ګډې چیلې چې 10-12 ورځې خلک دمه کوي. وی زمونږ د دې علاقې نه وځه، زمونږ باندې دې اوبه مو چکړې او زمونږ ګیاګانې دې م خرابې کړې. وی ډېره ښه ده چې روان شو، خدای پې قحط راوست. ټولې ګیاګانې وچې شوې او کویانو کې اوبه ختمې شوې په چینو. نو ورپسې لاړل، یره وي ته ډېر برکتي، واپس راځه. وی نه اوس واپس نه راځم، پیغمبر چې څوک یو ځل وشړي بیا علاقې ته واپس نه دی. د خو درناسې سپېرو روانو. وی موږ به څه کوو؟ نو یو څو ګډې چیلې ورکړې، وي دی دا هم پټو کې سره وی او دا هم په کویانو چینو باندې وتړی. نو بیا به راته خدای اوبه هم رازیاتې کړي او فصلونه به هم دله خدای ضرورت. د پیغمبر وجود دا د الله د طرف نه رونو ګورې برکت، لوی برکت. نو هاجره وله ورکړه، نو لاړ شام ته. موجوده چې دا کم دی بیت المقدس دی دی ته ورسېد او د الله تعالی په هدایت چې خدای ورته دا لاره ښوله، په دغه هدایت دغه ځای ته ورسېد. نو بیبیانې دوه شوې، یو بیبي حضرت هاجره شو او دیمه بیبي حضرت ساره ده. حضرت ساره د تره لورم ده او هغې ورسره ډېره قرباني وکړه. دومره قرباني وکړه چې څنګه ابراهیم علیه السلام مور پلار پرېښودل، دې م ورسره پرېښودل. څنګه ابراهیم علیه السلام خپل د مور پلار کلی وطن پرېښود، دې م پرېښود. څنګه ابراهیم علیه السلام پیاده راووت او د میاشتو مزل یې په دشتو بیابانونو کې وکړ، دغسې ورسره دې بیبي م دا قرباني وکړه. او د تره هغه زوی لوط علیه السلام رواره، هغه رواره م ورسره دا قرباني وکړه. د بیبي سارې قربانۍ وې. نو د بنو منځ کې خو جګړې خامخی، دا فطري تقاضا ده چې بن یو بل سره جګړه کوي. په عربۍ کې دې بنې ته ذره وایي په دوات سره، ځکه دې یو بل ته ضرر رسوي. نو د دواړو به یو بل سره جګړې وي. نو بیبي سارې قسم وخوړی ابراهیم علیه السلام ته، وی یا به ما ځان سره اوسئ او یا به ده اوسئ، باز زمو د دې نوره ګزاره نه کوي. د ابراهیم علیه السلام سوچ وکړه چې خدای پاک اوس څوک هم دا خو په لوی ابتلا کې پرېوتم، که چېرته دا ساره د ځان نه لر کوم نو دا خو هم ښه خبره نه ده، ځکه دې خو ما سره ډېرې قربانۍ ورکړې. او که دا هاجره لېږم نو دا خو د عمر نه هم کمه ده او بادشاه را کړې ده او را بخلې ده راته. او خدای دغې وخت کې د بیبي هاجرې له زوی م ورکړې. د دې عمر کم و، د ابراهیم علیه السلام د دې نه مخکې بچي نو دی ړومبی زوی دی. عمر یې 80 کاله دی چې دا زوی وله خدای ورکړی. او بعض علما یو کم 100 کاله یادوي او څوک 80 کاله یادوي. او 80 کاله عمر دی، بچی هم دی. خدای دې سره څوک عمر یې هم کم دی او ماله ته خدای بچی هم راکړ او د بچي نوم اسماعیل دی. اسماعیل بعض علما وی اسمع، وی دا عربي لفظ دی واوره، او ایل په عبرانۍ ژبه کې خدای ته وایي. نو چې د الله نه بیا سوال کوي اسمع ایلو، اسمع یا الله زما دا دعا واوره، یعنی زما دا دعا قبوله که. نو خدای ولا دعا قبوله کوي نوم یې ورته اسماعیل کېښه. بعض علما وایي دغه رنګې د ابراهیم، دا ابراهیم ورته ولې وایي؟ نو څوک وایي وی دا د عربۍ او د عبرانۍ ژبې نه مرکب لفظ دی. وی اب په عربۍ کې پلار ته وایي، نو د هغې په ژبه کې ته اب جوړ شوی دی. کله زور او زیر په یو بل بدلیږي، د اب نه اب جوړ شوی دی. او راهیم دوه معنی، کلدانی په عبرانۍ کې کلدانی یو خاصه ژبه ده. په کلدانۍ ژبه کې راهیم دلې ته وایي، د دلې پلار. او یا وی دا راهیم اصل کې راحم دی، اب راحم،
هغه پلار چې رحم پکې ډېر زیات و، یا د لوی ډلې پلار. نو اسماعیل نوم یې ولی ښودی، نو دا هم نشم پرېښودی، هم نشم پرېښودی. خدای لوی غم کې ګیر شوم، دا به څه کېږي؟ نو پیغمبر پار کار کې الله سره مشوره کوي. که پیغمبر الله سره په یو کار کې مشوره نه ده کړې، ګوره الله ورته غوسه کېږي بیا. لکه حضرت یونس علیه السلام بې مشورې د خدای د حکم نه مشورې نه وه کړې او د علاقې نه ووت، نو الله خفه شو، نو دریاب ته یې غورځاو. نو ابراهیم علیه السلام فوراً الله سره مشوره وکړه، خدای څه وکړم؟ الله وی داسې کار وکړه دا کشر دې مشرې ته به غږ نه کوې، دې ډېره غټه قرباني کړې، زما په لار کې د سره هجرت کړی او مور او پلار او وطن یې د سره پرېښی دی او د میلونو پیاده مزل یې د سره د میاشتو کړي دي، دا مه چېړه. د دې قرباني زما مد نظر ده، دې ته به څه نه وی. او دا کشره ونیسه او بچې م ورسره راواله او لږ یو اوبه م راواله، یو توشدان کې څه خوراک م راواله او زه درته هدایت در کوم، دا روانه کړه. ډېره ښه ده خدای را روانه یې کړه. لار به ورته الله ښوله. موجوده چې دا کوم ځای بیت الله د دې لی راوست او دلته یې کښېنوله. په پیغمبرانو څونه ازمایښونه راځي، پته راته ولګېږم. پلار پاتې شو، مور پاتې شو، کلی وطن پاتې شو، جیل ته لا اور ته وغورځولی شو. د نمرود بادشاه چې ته کله بیبي بوتله چې د دې غریب پړه به څه تېرېدل، تاسو خپل اندازه ولګوئ. بلکې بعضې علما لیکي چې دی ته بوتله ابراهیم علیه السلام ته خدای لکه د شیشې هغه منظر ښاو، لکه ټي وي کې چې چې ښکار یا په کمپیوټر کې چې ښکار. وی چې بی بی هاساره وله راله او ورته وی چې الله دغه کافر سکیم او سازش ناکام کو، زه خدای محفوظ کم. او قسمونه یې خوړل چې زما دې په خدای قسم وي، ولې داسې نه خاوند مې پړه کې سودا نی شکې نی. د ابراهیم علیه السلام ورته ما ته قسم مه خوره، ما ته ستا منظر ټول الله ښودلی دی، هر څه مې په خپلو سترګو لیدی. نو بیا چې هلته لاړل د بیبیانو منځ کې جګړې، دا څونه غټ ازمایښونه دي او شپږ اتیا کاله بچې، نو دا بیل ازمایښت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، وی ټولو نه سخت ازمایښونه په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې څومره خدای ته نږدې دی په هغه به د دنیا کړهونه ازمایښونه زیات راځي. په دې ازمایښونو د ګناهګارو نه خدای ګناهونه بخي. پیغمبران خو د ګناه نه محفوظ دي، هغوی له په خدای درجې او مرتبې اوچته. او امت له خدای دا یو عبرت ورکوي چې که په تا تکلیف راغی، دا را دې نښه نه ده چې ته زما نه لرې، ورچه په پیغمبران خو زما نږدې مقرب بندګان دي، په هغوی مې څومره تکلیفونه راوستي. نو بی بی هاجره او ماشوم بچی راوستل دواړه، او چې کوم ځای موجوده بیت الله دی هلته یې پرېښودل. دې نه پس خبره به درته انشاءالله آینده جمعه کې وکړي. د مارو دا واقع مې په دې بنیاد درته شروع کړه، ما وختي درته وویل چې د دې راتلونکې میاشت د ذوالحجې د ډېرو عبادتونو تعلق د ابراهیم علیه السلام سره، لکه عرفات شو، عرفې ورځ شوه، او حج شو، او بیا بیت الله شو، او تکبیرات تشریع شو، او قربانی شو. ما هذه الاضواحی یا رسول الله، صحابه دې تپوس کې دا قربانی څه شی دی؟ وی سنت ابیکم ابراهیم، وی ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه. نو په دې وجه مې د ابراهیم علیه السلام واقع درته روانه کړه. الله دې موږ له خیر او برکت راکړي. الله دې موږ د پیغمبرانو په نقش قدم باندې روان، خصوصا د حضور پاک طریقې د خدای زمون نصیب کړي. الله دې د فتنو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. یو دوست دی او ملګری د غزوې نه جوړه دی، بیمار دی، دعا ورته وکړه چې الله ورله شفا ورکړي. د چا په کور کې بیماران دي، مرضونه دي، خدای ټولو له شفا ورکړي. دا زمونږ دلته کې سید صاحب دی والده وفات شوی پرون، د لالاجي ته به دعا ورته وکړي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب. څومره مردګان وفات دي، خدای ټولو بخښي، او خدایه زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، او د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو نه هم په امن کې وساتي. او آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. ټول یو دونه پیسې ورسره سره زر او جامې چې قیمت نصاب ته رسیږي، قرباني به کوي او بالکل به کوي.
یو سړي سره 2.5 تولې سره درځي او په هغه 15,000 قرضه ده، په هغه قرباني نو که نور دی نقد مال ورسره ني د تجارت نو بیا پې قرباني نشته. که څوک اودس مات کي تش او اودس اوچ نه کي دا ډېره لویه ګناه ده، دا دومره غټه ګناه ده، ګناه کبیره نبي علیه السلام ورته ویلې ده، او دا د قبر د عذاب ذریعه ده، الله په دې د قبر عذاب ورکوي. او داسې اوچ نه که جامې پلیتې شوې وجود یې پلیت شو فرض مونځ پرې پاتې کېږي، دا ډېره لویه ګناه ده. او مړي پسې که وفات شي څوک نفلي صدقه کوي یا خیرات کوي د دې باقی د ثواب رسېږي مړي ته. د مدرسې په نوم چنده کوي او هغه خپله خرچه کې کوي، دا ډېره سخته ګناه ده. د مدرسې په نوم چې خرچه وکړي نه په مدرسه کې لګې او په خپل ځان یا د جومات په نوم چنده او په خپل ځان یې لګې، دا ډېره لویه ګناه ده. یو کس حق نه، د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل، د مدرسې د جومات حق دې مو ووهه. خپل امام یا عالم پسې کنزل کول مونځ هم ورپسې کوي، دا ډېر لوی جرم دی. دا علماء توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شامل کړي دی کافر کېږي په دې باندې. دا علماء توهین ډېره لویه ګناه ده. او که یو عالم سره دې روانه ده، عالمانو سره خو روانه ده اول په کار هم نه ده، که ته داسې باندې ګیلمن یې نو ورسره ولاړ شه کښېنه ورسره، چې یو سړی تا ته دین ښیي، تا ته خدای ته رسوي، ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته 19 مونځونه د جمع نصیب کېږي، زه خو یم ډېر احترام یې پکار. د بدقسمتۍ نه د یو دین کې عیسایان وګورئ که یهودیان وګورئ، هغوی د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتي. دا د انګریزانو یو د غیر دینو یو شی په مونږ کې را پرېښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې د علماو او د خپلو مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښیي، دا دین به هم سپک شي، مدرسې به هم سپکې شي. دا یو سازش دی او غلطۍ دا چا نه کېږي نو. او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کي قتل د دې ډېر لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. یوې حافظه مې کمزورې د دعا غواړي او وظیفه چې حافظه کمزوري، مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا وظیفه ښودلې ده چې فرض مانځه نه پس د په سر ښی لاس ږدي 11 کرته د یا قوي وایي، 11 کرته حافظه به مضبوطه شي. د ډوډۍ خوړلو نه پس د دعا دپاره لاسونه پورته کول شته او که نشته؟ نبي علیه السلام لاسونه نه دي پورته کړی. شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ډوډۍ نه پس نبي علیه السلام په دعا کې لاسونه نه دي پورته کړل. خو بهر کې که څوک لاس پورته کړي د دعا دپاره نو څه منع به یې انشاءالله العزیز نه وي. او دعا چې کوم نبي علیه السلام کړې ده نو هغه دا دعا ده، ده به الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. او څه نورې دعاګانې مې پښتو ترجمه به وکړم چې تاسو پوه شئ. الله له ثنا او صفت دی، هغه الله چې موږ له ډوډۍ هم راکړه، موږ له مو به هم راکړل، موږ یې مسلمانان پیدا کړي. او بیا ورپسې داسې دعا یې کړې ده چې یا الله دا ډوډۍ زما دپاره همیشه دپاره وګرځولې کې، خدای زما نه بنده مه کې، زما ته پرهیز پیدا مه کې. دا دعا نبي علیه السلام کړې ده. او که د بل چا ډوډۍ خوړلې ده نو هغه ته هم دعا کړې ده، یا الله چې د چا سیراب کړم ته سیراب کې، الله چې ما له چا ډوډۍ را کړې ده ته ولې ډوډۍ ورکړې. نو دا دعا ثابته ده. مانځه کې سړی ودرېږي خو د خپو میانځ کې څومره فاصله ساتي، نو داسې خاص د فاصلې ذکر څوک 4 ګوتې یادوي، خو داسې څه خاص د فاصلې ذکر نشته، نه ډېرې خپې ارتئ، نه د ډېر یو بل سره یو ځای کې عام انداز کې چې څنګه سړی ودرېږي په هغه اندازه یو سړی ودرېږي. د کلي په جومات کې چې د امام نه جمع وشي، بالکل د کلي جومات کې د امام نه مخکې مسافر خلک جمع وکړي او امام راشي خپل وخت له امام نه جمع شوي، امام دویمه جمع بالکل کولی شي. د یو ټیم مونځ هر چا پسې کې دا داسې نه ده، داسې ده چې یو ځای کې ته جمع درني او بل څوک ني نو خیر دی. بیا که هر سړی ور مخکې شو جمع ضروري شی دی. لاول خو خدا له چې نیک سړی وي، صالح سړی وي، د امامتۍ چې کوم شرایط دی هغه پکې پوره کړي، هغه به یې سړی مونځ وکړي. چې ني ضرورت دی نو که بیا د هر چا پسې مونځ وکړي یو ځل ني نو هغه مونځ دې صحیح نه کېږي. څلور حافظان ملګري وي، د دوی هر قسمه ګپه دا دي، یو خیر دی ګپ ته دا دي او کنځل منځل یو بل ته نه کوي که نه، او خیر دی یو بل کې مخکې شي او نور د ورپسې مونځ کوي. پټکي نه بغیر هم جمع کېږي،
یو سړی پټکې په سر نه کوي او بې پټکي جمع کوي نو هم جمع کېږي. دا ځکه چې ګنې پټکي نه بغیر مونځ نه کېږي. او پټکې بهتر شی دی، د پیغمبر صاحب سنت دی. په مانځه کې هم په سره وه، د مانځه نه بغیر هم په سره وه. مونځ کې هم په سره وه، د مانځه نه بغیر هم په سره وه. خو دا نه ده چې ګنې یو چا پټکې په سر نه کړه نو ګنې هغه پسې مونځ نه کېږي. نه، مونځ ورپسې کېږي. خو بهر کې پټکې یو سنت طریقه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، نو پټکې پرېښودل نه دي پکار. مستورات د ښځو تبلیغ له تلی شي، بلکل تلی شي. په پرده کې چې ځي، پرده کې او خپل نارینه ورسره وي، نارینه نه مراد خاوند ورسره وي، ورور ورسره وي، زوی ورسره وي، پلار ورسره وي، او پرده کې ځي، نو بلکل تلی شي. یو کس چې د هغه پلار بیمار دی او د خدمت یې څوک نشته، د ده زوی د ده خدمت کوي، نو د ضرورت په بنا د ده اندام مخصوصه عورت ته کتی شي. کتل دې نه کوي، لاس سره صفۍ وله کوي. فقهاو هم دقه لیکلي که د ضرورت په بنیاد باندې مخصوص اندام وله وینځي او صفا کوي، چې د سترګې پټې کړي، ګوري دې ورته نه، او نور صفۍ وله کولی شي. بعضې خلک د جمعې د دویم اذان ته بدعت عثماني وایي، ګناهګار. بدعت که دا معنا کوي چې یو نوی شی دی، واقعي د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د جمعې دا دویم اذان، دا لومبی اذان، دویم نه، دا لومبی اذان چې کوم د زوال سره رقیم کېږي، دا د خطبې اذان د نبي علیه السلام په زمانه کې مو دا لومبی اذان، دا د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د دې شروع شوې ده. خو د عثمان رضی الله عنه د پیغمبر اسلام خلیفه دی، او حدیث پاک کې راځي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین، چې زما په طریقې عمل کوي او زما د خلفاء راشدینو په طریقه عمل کوي. او ټول اس صحابو کې به چا من کار نه دی کړی، گویا کې صحابو اتفاقي او اجماعي مسله ده. نو دې ته مضمون بدعت ویل ګناه ده. په دې معنا سره بدعت یو نوی شی اختیار کړی دی، نو ورته ویلی شي. خو هغه بدعت چې کوم ته ګمراهي ویلې شوې ده او ورته نشي ویلی، صحابه پاک خلک دي، ټولو صحابو په دې باندې اتفاق دی. د زیارت القبور صحیح طریقه حیدر خان لیکلی دي چې راته بیان کړه. زیارت القبور صحیح طریقه دا ده چې سړی قبر ته لاړ شي، نو د مړي مخ طرف ته دې ودرېږي او سلام دې واچوي، السلام علیکه علیکم دا ویلی شي، او السلام علیکه که یو کسی دا خطاب ورته کولی شي، دار قوم مؤمنین ورته ویلی شي، یا اهل القبور السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاثر بإنا ان شاء الله بكم للاحقون. که پښتو کې وی ام ویلی شي چې د مسلمانانو قبرونو السلام علیکم لفظ دی وی، تاسو موږ نه مخکې تللی، موږ درپسې دا روان یو، ان شاء الله تاسو سره به یو ځای کېږو. دې مشروع طریقه ده. نور دعا هم کولی شي مړي ته، د هغې تلاوت هم کولی شي، د هغې ثواب هم ورته بخښلی شي. غوښتنه یې صرف د رب العالمین نه کوي. که یو سړی د شپې په غسل واجب شي او د یخنۍ د وجې نه غسل اونه کې تیمم کولی شي که نه؟ نه، بلکل نه. تیمم به هغه سړی کوي که دې غسل کوي او د غسل سره د بیماري زیاتېږي یا د مرګ خطره یې ورته، نو دې بیا غسل نه کوي، تیمم دی وایي. ګنې اوبه دې ځان نه ګرمې کړي او په دې یخ اوبو نه څوک مري او نه پې بیماري، بیمار سړی وي نو بیا تیمم وایي، بیمار نه نو غسل تیمم به نه وایي. تیمم صحیح طریقه دا ده چې تیمم نیت به وکړې، په زړه کې ووایه چې د پاکۍ نیت کوم، یا په خولې ووایه چې زه د صفایۍ نیت کوم. بس هغه عربي الفاظ دي، نویت ان اتیمم لرفع الحدث. نو که هغه